په ملک کې نن سبا ډیره زیاته مهنګۍ ده. که تاسو وګورئ د مهنګۍ سره سره چې د بېروزګاري هم ډیره زیاته سیوا شوې ده، لکه کاروبارونه چې دي هغه په ځای ولاړ دي. نو د هغې خلاف اوس خلک احتجاجونه کوي. لکه کم د بجلۍ بیلونه چې راغلي نو هغه ډېر زیات راغلي، خلکو هغه بجلۍ هغه بیلونه جمع نه کړل، خو په احتجاجونو کې چې دي خپل بیلونه یې وسېزل. نو که تاسو وګورئ په دغه احتجاجونو کې چې دی د پی ډي ایم پارټیانې هم راوتلې وي او هغو خپلې جنډې چې دي دا موچتې کړې وي. او اوس په راروان وخت کې چې دی اوس په ډېر زیات راوځي او احتجاجونه به هم ډېر زیات کېږي او د مهنګۍ خلاف به کېږي. ځکه به کېږي چې د هغو نه کمې عهدې چې دي دا لر شوې، نو اوس په هغه د مهنګۍ خلاف راوځي. کمې 14 میاشتې چې تېرې شوې په هغې کې یو تن هم د مهنګۍ خلاف نه راوتلو. دا مهنګۍ د وس نه ده، د هغه وخت نه دا مهنګۍ ده او د یوې ورځې نه بلې ورځې ته چې دی شی ګرانېږي خو ارزانېږي نه. نو اوس دا کوم احتجاجونه چې کېدل نو په دې کوم دغه پارټیانې وي. نو که تاسو وګورئ دا کوم بیلونه چې پاس شوي دي نو دا هم دي پاس کړي دي. کومه مهنګۍ چې راغلې ده هغه هم د دې د وجې نه راغلې ده، خو اوس د دې نه هغه وزارت یې لر شوې نو اوس په دې راوځي. نو په دې کې به عالمان هم راوځي، د عام سیاسي کسان چې دي دا به هم راوځي، خو د خپلو مفادو دپاره چې دی د دې دپاره به راوځي. د غریب عوام دپاره چې دی یو کس هم نه راوځي او دا به خالي د الیکشن دپاره راوځي چې کله الیکشن دی وګټلو نو بیا به دې ستاسو دپاره چې دی د سره اواز نه اوچتوي. دغه شان د پښتنو دپاره چې دی هغه به د پښتنو پارټیان نه وځي، هغه به د امن دپاره چغې وکاږي، د مهنګۍ دپاره به چغې وکاږي. ولې به راوځي؟ ځکه چې د هغو نه د هغو هغه وزارت چې دي دا لر شوې. نو په دې خبرو باندې چې دی تاسو به نه دوکه کوئ. را روان کوم الیکشن چې دی په هغې کې به ښه په سوچ سمج سره چې دی ووټ په ورکوئ. بل دا چې یوازې دا د بجلۍ بیل نه دی چې تاسو د هغې خلاف راوځئ. دغه شان که تاسو پیټرول ته وګورئ، پیټرول هم ګرانېږي. دغه شان دالونه چیني چې دي دا هم ګران شي. د چینۍ کومه دړۍ چې ده هغه به په 400 روپۍ میلاوېدله، هغه اوس نن سبا چې دی سله پاسه په 800 روپۍ میلاوېږي. او بله ورځ زما څه ګولۍ په کار وي هغه ما راغستلې، نو هغه به د هغې نه مخکې چې دي ما په 1400 روپۍ راغستلی، اوس هغه چې دی په 1400 روپۍ میلاوېږي. نو یوازې دا بیلونه نه دي، هر شی چې دی هغه ګران شی دی او د هغې خلاف احتجاج کول پکار دي. بل لا په هغه احتجاجونو کې ملګرتیا مه کوئ په کومو کې چې جنډې اوچتې شوي، لکه د یوې پارټۍ جنډې راغستلی شي او هغه اوچتې شي او هغه احتجاج کوي. نو هغه د مهنګۍ دپاره احتجاج نه کوي، هغه د خپلو مفادو دپاره چې دی د دې دپاره احتجاج کوي. که تاسو وګورئ د پی ډي ایم کوم پارټیانې چې دي دوی هم راغلو د مهنګۍ خلاف. که تاسو وګورئ مهنګۍ چې د دې ښه سې وکړه، بېروزګاري چې د دې سې وکړه، بل د عوامو له اکس سهولت چې دی دا دې نه دی ورکړی. نو په داسې احتجاجونو کې چې دی ځان مه ملګري کوئ. بل لا څنګه چې اوس د بیلونو دپاره د عوام راوتلو داسې احتجاجونو کې چې دی تاسو ځان ملګري کولی شئ. او که د پارټۍ د هغه سره ځان ملګري کوئ نو هغه خالي د خپلو مفادو دپاره چې دی د دې دپاره لګوي.